د هارون الرشید وزیر سره یو دو ویښته مبارک دې ناجوړو ډېر پریشانه دا وزیر راغی ورسره کېناست وی بادشاہ سلامت والی پریشان ہے لږ غوندې خفا معلومیږي تا خو ډېره ښه بادشاهي وکړه په څه پریشان یې یاره وی طبیعت مې ټیک نه دی وی نه ماته ووایه که څه قسم خدمت یې چې زه وکړم زه به دې خفګان لرې کړم وی بس په یو څیز خفه یم او ډېر زیات په مال نیم ښه په مال ډېر زیات په بچو نیم ښه په بچي مې هوښیار قابلان دي او که زه مړ شم نو نه ضایع کېږي ځان له کار ایستی شي او په ښځو هم نیم خفه ښځې مې ښه قشته ښکلي دي او مال ورسره دی که زه مړ شم نو ګزاره هم کېږي او نو ډېر خلک به یې په نکاح واخلي د ځمکو باندې مې هم پروا نشته نو یې ولې پریشانه وی خفه په دې ما چې د مړ شم او الله ته مخامخ شم نو ما سره به الله څه کوي وی خامخ وی که بل ساجت تی هر قسمه نو زه دله پوره کوم وی یو حاجت خو مې شته تی پوره کولی چې خو پوره به یې نه کړي وی وایه چې زما تر حاجت یو زه پوره کولی شم نو خامخا به پوره کوم وایه راته وی نه پوره نه شي پوره کولی وی پوره کومې وی وعده راسره وکړه وی وعده مې ده د سره وی ښه داسې وکړه چې تا سره د حضور پاک مبارک ویښته دي اماله راکړه او ته څه وایي وی صیب دا ویښته خو چې زه خلکو ته ښیم نو په دې خو زه ډېر لوی خیرات کوم لوی صدقه کوم او بیا مسلمانان را جمع کړم هغه صدقه پې وخورم او بیا ورته هغه ویښته مبارک ښیم او دې وخت کې خو ما سره څه شته نه نو 12,000 اشرفۍ ولا ورکړې وی څونه خیرات کې وی دومره پیسې وی ها دا 12,000 اشرفۍ والا او په دې خیرات وکړه خو دا ویښته مبارک راکړه وی وعده مې در سره کړې ده ګنې دا ویښته مبارک دا ورکړی شی نه دی راویړل هارون رشید لی ورکړل هارون رشید ورته څه وایي وی وزیر صاحب ما دا فیصله کړې وه که ته د دې په عوض کې دا ټوله بادشاهي غواړې دا مې همدله درکوله خو ساده 12,000 اشرفۍ دې وغوښتې وی ښه چې کله زه مړ شم هارون الرشید وی نو داسې به وکړې چې دا ویښته مبارک به 2 ځایه کې په قینچۍ به یې کټ کې نو دا یو به مې یو طرف ته را 2 کېدی او 2 مې بل طرف ته کېدی ممکن ده که د حضور پاک د دې مبارکو اندامونو د دې اعضاو د ویښتو د برکت نه پروردګار په ما باندې خپل فضل او خپل کرم وکړي ځکه قرآن شریف کې الله فرمایي وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم خالد ابن ولید د یرموک په جنگ کې شریک و پټکې ته پرېوت د کافرو په طرف کې د هغه پټکي دپاره دوباره د کافرو په صفونو کې ورننوت خلکو یې لیونۍ که روغې داسې کې د دنیا د کافرانو په منځ کې ګوره ورننوت په صفونو کې ننوت هغه پټکي یې د کافرو د منځ نه راوچت کړ په سر یې کړ او د هغې د وجې زخمیم شو چا ورته وی دا یو پټکي دپاره دومره تکلیف دی وکړو ځان دې په کافرانو زخمي کړ دا ولې وی تاسو ته څه پته لګېده وی په دې پټکي کې ما د حضور پاک ویښته مبارک یې ښودي دي وی چې سا مې وتې وی پروا به مې نه وه خو چې دا ویښته مې لاس ته رالل که دا چاته د کافر لاس ته تلي و هغې یې بېادبي کړې و بیا بسو نو د حضور پاک مبارک دا خاصیتونه دي رونو دی بل خاصیت چې نوکان مبارک یې صحابو محفوظ کړي دي ویښته مبارک یې صحابو محفوظ کړي دي پڼې مبارک یې صحابو محفوظ کړي دي او کوټ مبارک یې صحابو محفوظ کړي دي او جام مبارک صحابه محفوظ کړی دی حضرت انس له به خلک رالل وایي موږ ته هغه جام وښایه چې حضور پاک مبارک پرې اوبه څښلي دي نو یې د لرګي او جام یې راله راوویسته او یې په میند مات شوی نو په تار باندې تړلی شوی وایي په دې کې به ما پیغمبر علیه السلام باندې اوبه څښلي دی محفوظ کړی دي دارنگی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تولا مبارکہ اور دا غیز غرہ مبارکہ دا صحابہ محفوظ کردی سپا مدینہ شریفہ کشتا اور دیر زیاد تبرکات پا ترکیہ کی دی پا استنبول خار کے التلوی میوزیم عجائب گرد پارن کے دیر زیاد تبرکات پر آتے دی اور پا شام کے مشتا دمشق کے اور پا مصر کے مشتا اور پا مکہ مکرمہ کے عجائب گرد اغی کے مشتا اور مدینہ منورہ کے مشتا دا د حضور پاک خاصیتونه دي زمارونو بل خاصیت د حضور پاک سو
ابادری و دمر بہادر پا مخدز مکہ سوک ندی تیر شوی کم چی نبی علیہ السلام مبارک دا احد پا جنگ کے لگ غندی صحابون غلطیو شوا نو کافران پر حمل شو نو صحابہ یو خواب الخوا منتشر شو پا منڈ شو او پیغمبر علیہ السلام دقسی پا میدان ولار تختینا کافران پہ غزارو نہ کئی او نبی علیہ السلام پا میدان ولار دا حنین پا جنگ کے پا درو کے کافران ناستو مسلمانان ہوتا او دغشو بارانو نے پیوکل او صحابہ کرام منتشر شو پا منڈ ترل شو او نبی علیہ السلام دقا سے پاغ خپل ساری باندې سور دی او صحابه را نسی چې دا ساری مخ کې نشي او نبی علیہ السلام زور لګای او چې بیا صحابه او صحابه نه پرې خو تلو تن حضور پاک دې کوشو او دا आवाज کوي انا النبي لا کذب انا ابن عبد المطلب ز پیغمبر او رښتونه پیغمبر دروغجن نه او ز عبد المطلب زویم ور تختمنا صحابوں نے چاہتا پوس کرے دے وی دا حنین پا جنگ تاسو تختے دلے وی منگ سکے دا منگی امام واللہ روانر تختے دلے حضور پاک موجودو نبی علیہ السلام فرمائی وی مالا خدای دا خاصیت را کرے لی چی زما پا دشمن روب دا یو میاشتے پا مزل چی دلریم زما روب پا دشمن ورغرزے دی خبای سالی دا غیرت نلا دیو جنگونا کئی دا خصوصیت دا پیغمبر علیہ السلام بہادر طاقت سمر زیاد بل خاصیت سرے دا حضور پاک خاصیتو نرتخ دمر طاقت دا حضور پاک دا دنیا دا سلور زر زوانانو براق براقت دا سلویخت جنتیانو عمر طاقت او دا یو جنتی طاقت دا دنیا دا سلو زوانانو پر مکہ مکرمہ کی او پالوانو رکانا اراغی نبی علیہ السلام تو درید وی کتا پیغمبر انو دا پیغمبر طاقت زیادی مالا پکا بڑی راش کدر رو پردولم تبرشتون پیغمبر او کمارو پردول دروغ جن حضور پاک فرمائی حیران شم چی خدای دلو سے جواب ورکی کہ کبڑی ورسر نکو او اغدا سے پالوانو چی پالاقو بگر دیتا لوی مضبوط پالوان یو پالوان اغتا نشوٹنگے دے کہ کبڑی ورسر نکو وی بچی دروغ جنے کہ کوم نہ دخو کبڑو لنیم راغل بدا خبر دس پکا خبر اگر شور جوڑ کوئی دا جرا میدان تدیشی دا پیغمبر مضبوط طاقتی ما سر دے مقابلہ کی کہ میراو پردو دروغ جن بھی کراو پردو رشتو نہیں بے حضور پاک مجبورش چی مجبورش ور مخامخ شو خلق و تویخ پل قولش پام کوا وستا خود دمر غٹ وجود دنے اخوڑیر بے پالوان یو دی کی سر نقصان در نکی زوی اللہ بخیر کی چی سنگ سر مخامخ شو حضور پاک رکانا دی لاس تا لاس ورو رسے دا لاس سیونیو او چی دی کیا ورکلا سانٹے پیوڑے دی رکانا تا چیغ اکلا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ چاور توی داولی پا یو دیکا وی قسم دکر انسانی دیکاوا وی ما غٹو پالوانانو سر پردو نکلی دی او دیرو پالوانانو را غردو لی مو دیر میں را غردو لی دی وی دا بلشان دیکاوا دا بلشان طاقت تے وی دا سے زور او دا دی یو لاس طاقت ما پا زندگی کی دا دیرو پالوانانو دی دی خدا مسلمان دا دا حضور پاک مضبوط طاقت بہادر او دا لوی طاقت خاوان لیکن توی چی دمر لوی طاقتی دا چاکو خوراک بم دیر خوری ڈوڑے بم دیر خوری پالوانو تا بگر دروازی یو گٹ پا یو وخوری نا دا حضور پاک دیر معمولی ڈوڑے دیر لک سیز باندی با حضور پاک پلے اکتفاق ہونا لگی و ببیس کے لئے و لک خوراک بکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو فیدت امت تسونا رسید لیدا بل خاصیت دا حضور پاک مخ کے جسم را پیغمبران دا غیب خاصی و قوم ترات لگا یاد یو کلی دا پارا با پیغمبر لکا مثلا تورنجو کی بیو پوت مانزو کی ببلو او پچارتازہ کی ببلو پا پیخور کی ببلو او حضور پاک دا یو کلی دا پارا پیغمبر ندے او ندے یو قوم دا پارا دا حضور پاک دا زمانی تر قیامت پوری جسمر مسلمانان دیو پا کم کم کلی و علاقو کی دی دا طولو دا ہدایت تا پار خود پاک را لے گئے دے بل خاصیت ایسا دے دا حضور پاک نمخ کے جسمر پیغمبران تیر شوی دے دا غی تعلیمات با
امت ته رسېدل او امت به پې عمل کوم. خو چې بل پیغمبر به راغی بس د هغه تعلیم به منسوخ شو. او د حضور پاک دا خاصیت ده چې د هغه نه پس بل پیغمبر به نه راځي. وی زه پیغمبر یم او زما نه پس نه بل رسول راتلی شي او نه پیغمبر راتلی شي، او نه زما دین په د بل پیغمبر په دین منسوخ کېدی شي. دا د حضور پاک مبارک خصوصیت دی. او لوی خاصیت یې څه دی؟ نن دې په دنیا کې ما درته ویل نورو پیغمبرانو د قبرونو سوچه پته نه لګي، ګمان او شک شته، او زمونږ د خپل پیغمبر قبر مبارک محفوظ دی. د هغه د صحابه حضرت ابوبکر او حضرت عمر رضی الله عنهما، حضرت عثمان د هغې قبرونه معلوم دی. حضرت علی رضی الله عنه په کوفه کې دفن دی، د هغه قبر معلوم دی. کلی معلوم دی چې کم کلی کې پیدا شوی او چې کم ته هجرت کړی پکې وفات ته هغه معلوم دی. جمعه ته معلوم دی تر ننه پورې، محراب یې محفوظ دی تر ننه پورې چې کم کې منځ کړی دی. د کومو کویانو نه چې حضور پاک بس کړي دي که تراخه کویان به هغه خواږه شوي دي. دا د حضور پاک بل خاصیت. یو ناشنا خاصیت د حضور پاک درته بل وښیم. د حج په موقع به څاروي حلالول. د حج په موقع هم خلک څاروي حلالوي. سخي څومره او سخي دومره سخي دی چې د حدیبیې عمره کې ګورې څاروي حلالول څه واجب فرض نه دي، مستحب دي چې څوک عمره وکړي څاروي حلالوي، واجب فرض نه دي. لیکن د حدیبیې عمرې چې پیغمبر علیه السلام ته ځان سره 80 څاروي بوتلي، 80 واړه حلال کړل، دومره سخي. او بیا ورپسې په بل کال عمرة القضا کوله نو 80 څاروي بوتلي هغه حلال کړل. او د حج په موقع چې خلک حج ته لاړ شي نو یو څاروی حلالوي، هغه هم چې د ټپ ټپ ګوري چې لږې پیسې پې ولګي. هلکه دا ګټ په څو دی؟ په 400 ریاله. مړه لږ ارزان که که نه، هغه چیلې په 300 ده، بله په 200 ده. د ګوډې توشلې ته یې نه ګوري خو چې پیسې پې کمې ولګي. حج کې ښه څاروی حلالول پکار دی. پیغمبر علیه السلام څو حلال کړي دي؟ 100 څاروي حلال کړي دي. دومره پیغمبر علیه السلام نبی علیہ السلام سخی 100 څاروي حلال کړي. او ګور یاد ساته په دې 100 والو کې ځان سره امتم شریک کړي. خدای دې ثواب کې ما سره زما امتم شریک کړي. او ناشنا ټکي ته بل وې دا ګډان چيلي چې خلک حلالي نو راسم الیوي تړي ولالي او اوخ چې حلالي په ولاړه حلالي. ما لیدلې په خپل په مکه مکرمه کې اوخ هغه په ولاړه حلالي راسملولې ګران مې چې سمې ساتي وتلم ګران. نو اوخ ته پاره چاله جوړ کړی یو په ولو تړي په ولاړه حلالي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې اوخان حلالول نو یو اوخ به ته د بل نه بل د بل نه ماره مخکې کوله چې لومبې ما حلال کړه. په بخاری شریف کې حدیث دی. بل خاصیت سارو به مره د یو بل نه مخکې کوله چې لومبې د ما حلال کړي او لومبې د ما حلال کړي. حالانکه ساروي تختی چرګ ته چې پته ولګي چې ما نیسې ولالۍ مې چاړو وي نو هغه په شلو کندو منډې وي. یا د قربانۍ په ورځ باندې چې د ساروي ته پته ولګي چې ما خو حلالۍ نو بیا څوک راټینګولي نه شي منډې وي. او د شریعت مسله هم دا ده چې ساروی حلالۍ نو چاړه ته پټه ایږده مخامخ یې ورته مخ خایه چې ویې تړي بیا چاړه راغله. لیکن هغه اوښان پیغمبر علیه السلام مبارک ته به سټونه مخکې کول. دی بل خاصیت په دې شاه مبارکه کې مهر نبوت او دی بل خاصیت شاته د دې دواړو اولو په منځ کې د کمترې د اګې عمره د زر کې د اګې عمره او د کمتره به والو د کمترې د اګې عمره مهر نبوت. صحابه به مونږ پیغمبر علیه السلام ته ورته غاړه وتلو وی نیت او مقصد به هم پکې ده چې دغه مهر نبوت سره لاس ولګي. او جلال الدین سیوطي لیکلی چې په هغې باندې دا خط لیکلی و سر انت المنصور الله ورته مهر لګولی و چې زه چې کوم ځای سیر کې او ګرځې ګرځه تا سره به د الله له طرف نه امداد کېږي. دا د حضور پاک خاصیت. صحابه وایي چې موږ به پیاده روان او پیغمبر علیه السلام به راسره و نو موږ به تیز تلو. هغه به تیز نه ته په عام رفتار به ته لیکن موږ چې ته په لاره را لاندې کړی نه دی
مونږ ته نشو مخکې کېدی. وی داسې به معلومېده لکه چې ځمکه ورته راغونډېږي. او عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وی چې کله به مسکې شو یا خندل به وی قسم په خدای چې غاښونو مبارکو به یې رڼا کوله. وی د غاښونو برېښنا او رڼا دا به مونږ ته محسوسېدله. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترخونه مبارک سپینو. مونږ چې ترخونه خرایو یا ویښتو باسو رنګ بدلی، د هغې ترخونه مبارک سپینو تک سپین. په احادیثو کې راځي چې کله به د صادر پریوت یو کې نه بار بار وی حتی رأینا بیاض ابطیه، حتی رأیتو بیاض ابطیه. وی ما د حضور پاک د ترخونو مبارک سپینوالی لیده. بل خاصیت یې سو چې وده به شو نو سترګې به ودې وي، زړه به بیدار و، زړه به وحی ته متوجه و، الله تعالی به ورته وحی رالیږله، نو زړه به بیدار و او سترګې به ودې وي. دا د حضور پاک مبارک خاصیتونو خصوصیاتونو. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب په ښکلي اواز باندې د اسلامي واقعاتو او اسلامي بیانونو اورېدلو دپاره زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ملګرو سره یې شیر کړئ. نو د سیرت د جلسو یو فایده ده چې د پیغمبر علیه السلام د حالاتو نه سړی خبر شي. دویم چې د هغې عظمت د سړي په زړه کې کېښودلی شي. او درېیمه فایده یې سي د دې تقریرونو. درېیمه فایده رونو دی چې سړی د پیغمبر علیه السلام حالات اوري او په هغه نقشه ځان جوړ کړي. دی غټه فایده. ډېر خلک یې لګیایي د سیرت په جلسو کې او ډېر خوشحالي سرونه هم لقوي او سبحان الله الحمدلله هم ډېرې چغې وایي، لیکن عمل نه کوي. زمونږ پښتانه بیا هم ښه دي، خو پنجاب کې دا مصیبت زیات دی. هغوی د جلسو له ډېر زیات اهمیت ورکوي او بیا نه مونځ کوي او نه روژه نیسي. ایو سړی و که نه ښځې پاسه وي پېشمني له پاسه پانسې، دا خو ډېر ګران کار دی. دا هم پنجابیان دي. وی روژه نیسه، دا به څوک نیسي؟ روژه احسان کار دی، روژې بیا خوړې. هغې وی روز پټان جانې روزه جانې، پښتون پېژو روژه پېژو. زمونږ د روژې ضرورت دی. نو چې روژه ماتې ټیم به نو ټولو نه مخکې به دسترخوان ته ناست ښځه ورته وي نه پېشمنۍ کې خدای والي یې نه مونځ کې نه روژه نیسې او روژه ماتې د ټولو نه مخکې ناستې. وي ښه چې روژه ماتې م نه کوم نو څه کافر خو راته نه ښکارم، یو خو به کو که د کافر نه ته ښکارم چې روژه ماتې نه کوم. نو بعضې سړی هم دغسې د سیرت جلسې کوي عمل نه کوي. د سیرت د جلسو غټ غرض دا چې د حضور پاک مبارک په شان عقیده زموږ خپله شي. یوازې په خولې کار نه کېږي، ګورئ عمل به کوې. د هغې په شان ښکلې عقیده او د هغې په شان ښایسته ښکلې اخلاق او د هغې په شان ښکلې کردار او د هغې په شان ښایسته ښکلې عمل. دا د جلسو د اجتماعاتو فایده ده. صحابه به فوراً د نبي علیه السلام په نقش قدم عمل کوه. خبره به د خولې مبارکې نه لاوتلې نه وه چې هغې کې به عمل به یې کوه. نو د پیغمبر علیه السلام د سیرت مبارک نقشه لکم فی رسول الله اسوة حسنه. قرآن شریف کو یا ایها النبی انا ارسلناک، اے ښکلي پیغمبره مونږ ته دې قوم ته لېږلې شاهدا و مبشرا و نذیرا. تر دې نګهباني به کوې. شهود حضور ته وایي، ته به دوی ته هر وخت به د دې نګهباني به کوې. نگهبان به حالات به ګوري، ګناه څوک کوي منې کوې به، نیکي څوک نه کوي هغې ته به یې بلې. جنګ جګړې درنه څوک نه کوي. لکه څنګه چې یو سړی دا شپونکې دا ګړې چیلې سړی نو پوره خیال ساتي چې ګړه چیلې پردي فصل له ور نشي، ناجوړې چې علاج ولو کي، اوبه ورکي، ډوډۍ ورکي. دقه رنګې به نګهباني کوي د خپل امت. او بیا چې څوک ستا تابعداري وکړي او ستا د نګهبانۍ نه فایده واخلي، هغې له زیرې ورکوه د جنت. او چې کوم سړی نه کوي ستا تابعداري نو نظیر هغه یروه د الله د عذابونو نه. وداعیا الی الله باذنه وسراجا منیرا. او د الله په حکم به خلک بلې دین ته داعي به داعي دعوت به ورکوي او روښان انور به لکه څنګه چې د روښان انور نه هر چا ته فایده رسېږي، دغه رنګې به انشاءالله چې ستا نه مخلوق ته فایده رسېږي. هماغسې وشو. وبشر المؤمنین
بأن لهم من الله فضلا كبيرا او مسلمانانو لوی دا زیر ورکا کہ تاسو تا دا اللہ دا طرف نو دیر لوی احسانات و نعمت دا بدل خدای درکے طولو الحمدللہ من مسلمانان دا زیر ولا تطع الكافرین والمنافقین او اذا کافر و منافقانو گوری انمانی اغی خطا باندے کوشش کئی ستا پا مرگرو کوشش کئی محنتون کئی دا اغیو نمانی ودع ازاہم او کس تکلیف در کئی پروا مساتا سوک با در پس خبر کئی سوک با کنزل کئی سوک با پراپیگنڈ کئی اس فکر چیو نکے وتوکل علی اللہ اللہ وی پما بروسو کا وکفا باللہ وکیلا کہ پما دے بروسو کا دمان بہترین مرگری بل سوک نشتا طول نظام و کارون بدے سامو یو سری زمان دے یو حج دا مرگری نتا پوسو کا من دمرا غافل اونا خبر یو دا اللہ و دا رسولنا من تا خدا قائد اعظم سیب تاریخ پورا معلوم دی دکا سکول کے پرچہ رازی دا علامہ اقبال سیب تاریخ راتا پورا معلوم دی دکا سکول کے پرچہ رازی زمان دی یو مرگری نیو ساری تا پوسو کو وی یرا پا مکہ مکرمہ کی دا بیت اللہ نا چی خلق تاویگی را تاویگی نوی دی کہ خدا قبر دی نوی دا مدینی شریفی تا چی خلق راجی دل تا چا قبر دی العیاذ باللہ دمرا یو انسان تا پتہ نلگی چی دی حج دلار شی او دا بیت اللہ پتہ نلگی او دا دام پتہ نلگی چی زمون خدای جم دے دے کمری او قبرم لری عیاذن باللہ دا سنا پویا خلق قسم دے دیرو خلقو پا مدینہ منور کی دا مانا پخبلا تپوس کرے دیر خلق راشی حج لا او چیزی پتہ وطہ نلگی چی دا نبی علیہ السلام قبر مبارک پا کم دے کرے دا زمون حال دیرونو نو دا سیرت دا جلسو فیدہ دا کہ دا پیغمبر علیہ السلام دا حالاتو نسلی خبردار شی تاریخ جم دے پاتی شی دا حضور پاک او شکر دے دا خدای فضل دی زمون دا خکوری پیغمبر پورا تاریخ موجود پروت دے یتیم پیدا شوی دی دا پلارنا پلار دا وفات نمخ کی وفات دا پیدایش نمخ کی وفاتو او چی دا شپگو کالو شو نمور بی بی وفات شو لومبے پیوالا چاور کردی دی خپل مور بی بی آمینه او بیا دا ابو لہب یو وینز و سویبا اغی والا پیور کردی دی او بیا پا طائف کے یو بی بی و نیک بی بی حضرت حلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا سقیف خاندان کے بیا والا اغی پیور کردی دی لومبی وعدی کل کردی چی عمر پینزیش کالو او چا سر لومبی وعد کردی پا مکہ مکرمہ کی او دیر نیک بی بی وا او مالدار بی بی وا او دیر او خیار بی بی وا کہ داغی نم حضرت خدیجہ وا رضی اللہ تعالی عنہ دا حضور پاک عمر پنزیش کالو داغی عمر سلویخ کالو او اغی دا پیغمبر علیہ السلام کارنامی لی دلیوی او داغ خکولی صفتونے لی دلیم ناغی پخپل مطالبہ کڑیوا چیز دا نبی علیہ السلام سر نکاح کولوالا نکاح والا پیغمبر علیہ السلام دا خپل تر سر مشورہ اکلا ابو طالب سرا دے سکت رو نور ترونه او دیر فاقا میرنی ترونو مین دی جدا میں پلانے یو او ابو طالب پترونو کی سکت رو چه مورو پلار دے دوار یو دا حضور پاک پلار او دا ابو طالب پلار او دا حضور پاک نیو دا ابو طالب مور دا یو دا ابو طالب سر مشورہ اکلو پاگا مشورے بیا دا خدیجی رضی اللہ عنہ سر نکاح شوا او دا نکاح خود بچا لستے را ابو طالب سے پخپلا او دا آغی عمر سلویخ کالو او آغی طول خپل مال حال او عرص چکورونو اغا حضور پاک مبارک تا وقف کردی وحی پہ کل راغلی دا وحی پا حضور پاک پا سلویختم کال راغلی دا سلویخ کالی پورش او کم زی راغلی دا پا غار حرا کی راغلی دا او پا کم میاش کی دا رمضان پا میاش کی او تاریخ سویمو چی وحی راتلا نو علماء لکی سلی رشتم دا رمضانو چی وحی ورباند راغلا دری کالا پس بیا وحی بنداوا او دری کالا پس بیا وحی رالا رنبی وحی کم راغلی دا دا آیتنا یا اقرأ بسم ربک اللذی خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم دارون بی آیتون نازل شوی دی او دری کالا پس بیا دا آیتون نازل شو یا ایوها المدثر قم
فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا وسنگري ولا تمنن تستكثر دعایتونه بیا نازل شو. نو دا پیغمبر علیہ السلام مختصر غوندی تاریخ دی. وفات کله دی مشهور دا چې 12 د ربیع الاول او قبر مبارک مزار شریف خلق چې ملاقات لذي روزه مبارکه دا په مدینه منوره کې ده. د نور پیغمبرانو ګورې پته نه لګي رونو. د بعضې پیغمبرانو قبرونه په عراق کې دي او د چا قبرونه په فلسطین کې دي لکه حضرت نوح ابراهیم علیه السلام او حضرت عیسی علیه السلام او د چا په شام کې دي لکه حضرت نوح علیه السلام. خو دا هم پته نه لګي تاریخي خبرې دي پوره معلومات نشته او زمونږ د حضور پاک قبر مبارک په مدینه منوره کې دی. دا ثابت خبره دی کې هیڅ شک نشته. د یو پیغمبر تاریخ محفوظ نه دی او زمونږ د حضور پاک ټول تاریخ محفوظ دی. یو انګریز یو کتاب لیکلی دی په انګریزي کې او بیا د هغې په اردو کې ترجمه هم شوې دی. 100 men د 100 لویو خلکو تاریخ یې ذکر کړی دی. د 100 لویو خلکو چې په دنیا کې کوم 100 لوی خلک تیر شوي دي. نو هغه انګریز عیسائی دی او د امریکې اوسېدونکی دی او هغه په اول نمبر کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړی نمبر 1 او څلورم نمبر کې د عیسی علیه السلام ذکر کړی دی او په 12 یا 14 کې ما نه هېرېږي د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ذکر کړی دی. نو بیا یو خبره لیکلې ده وی په ما به زما په دې کتاب به خلک اعتراض کوي وی بچې ته خو امریکنی د امریکې اوسېدونکی او ته خو عیسایي نو تا د خپل پیغمبر مرتبه په 4 نمبر کې ولې لیکلې ده او د مسلمانانو د پیغمبر لدې د لومبۍ مرتبه ولې ورکړې ده. نو هغه یې 4 وجې لیکلې دي. وی د دې لومبۍ وجه دا ده چې زمونږ پیغمبر واده نه دی کړی او د مسلمانانو پیغمبر واده کړی دی. د لومبۍ وجه ده زمونږ پیغمبر واده نه دی کړی هغه کړی دی. نو هغه د واده متعلق د بیبیانو متعلق او د بچو متعلق لوی تاریخ پرېښی دی چې بیبي سره به څنګه ژوند تېری او د بیبي سره به د کور څنګه ژوند دی او جامه به وله راوړی که نه او په نکاح کې به څه ورکې که به نه ورکې او چې مړ شي نو میراث به په مال کې به د حصه رسي که نه او که هغه مړه شي ستا به په مال کې حصه رسي او که نه او بچې چې پیدا شي د بچو به څنګه تربیت کې او د زنانه بیا په کور کې د عبادت او د هغې د بیمارو حالات وی چونکې هغه دا ودونه کړي دي نو دا ټول نظام د هغه محفوظ پروت دی او زمونږ پیغمبر عیسی علیه السلام نه واده کړی دی او نه بچي شته وی د هغه دغه تاریخ نشته. واقعي د حضور پاک یو زمونږ د اسلام د دین لویه سګورې دا ده چې د ښځو ژوند به څنګه عبادتونه به څنګه روجې به څنګه او بچی به پیدا کیږي د بچو تربیت به څنګه او د بچو په څونه حق دی او د خاوند په ښځه څومره حق دی او د ښځې په خاوند څونه حق دی. عیسی علیه السلام د مارونو د درویشۍ او د فقیرۍ ژوند تېر کړی دی. هغه لګیا او د دعوت او تبلیغ دپاره په وطنونو به ګرځېده او په کوڅو به ګرځېده. یو به ورسره کونټۍ وه یو به ورسره ګوډې او شاته به یې راچولې او یو به ورسره کنډولو جام او یو ورسره د لرګي ګومنځ وه نور اسم ورسره نو نه بیبي کړې ده نه واده کړی دی او نه مال او نه کور نه جمع جرګه. اوس هم د عیسایانو پادران په دې غرونو کې پرتي چې دا کم راهبان عبادت یې کوي او نه ښځې کوي رهبانیت ورته وي نه بچي راوړي. نو یو ځل په لاره روانو نو څوک د لښتي په غاړه ناستو په لپې او بس کلې نو جامې یې خوا وغورځو وی دې ته حاجت نشته وي په لپه مو بس کې شم. بل سړی هغه غسل وکړه نو په سر کې لاس و او په لاس یې خپل ویښته برابرول نو ګومنځ یې خوا وغورځوله وی د ګومنځ نه بغیر هم ویښته برابرېدی شي. نو د عیسی علیه السلام دقسې ژوند ورونو نو وی زمونږ پیغمبر د درویشۍ او د فقیرۍ ژوند تېر هغې خو ته خدای و عیسایان او د مسلمانانو پیغمبر په معاشره کې داسې ژوند تېر کړی دی خلکو سره ګډ ژوند یې تېر کړی دی خلکو ته اخلاق ښولی دی او خلکو ته دین ښولی دی
او خلقو ته اعمال خولی دی دا وی دویم فرق شو وی دریم فرق سره دریم خاصیت د مسلمانانو د پیغمبر وی د مونږ پیغمبر جهاد نه کړ او د مسلمانانو پیغمبر جهاد کړی او ډېر لوی علاقه فتح کړی او هغه لیکلی دی وی د مسلمانانو د پیغمبر سره چې څونه جنگونه جهادونه شوي دي نو په هغې کې 2018 کسان مړه دي 2018 کسان ټول مړه دي او په دې 2018 کې څه د پاسه 200 کسان مسلمانان دي دا باقي کافران مړه دي او هغه لیکي چې په 10 لکه مربع میل علاقه د مسلمانانو د پیغمبر په قبضه کې راغلی ده نو زمون پیغمبر یوازې مذهبي مشر او د مسلمانانو پیغمبر دا مذهبي مشر او بادشاہ مو د بادشاہ طریقې خلکو ته ښودلې دي بادشاہي به څنګه کې او قضا به څنګه کې که غل راغلی دی غلی کړی دی لاسې ترې پرې کړی دی او که زناکار زنا کړی دی نو سنګسار کړی دی او که ډاکو ډاکه کړی دی نو هغه سزا ورکړې ده او که چا قتل کړی دی نو هغه مړ کړی دی د مسلمانانو پیغمبر هم پیغمبر نبی هم بادشاہ او زمون عیسی علیہ السلام صرف پیغمبر او بادشاہ نه ده کړی نو د بادشاہ ټولې طریقې چې څومره دي د مسلمانانو د پیغمبر نه راغلي دي او بیا د هغه نه پس د هغه اووه ملګرو بادشاهي کړې ده حضرت ابوبکر صدیق بیا حضرت عمر بیا حضرت عثمان بیا حضرت علی دی بادشاہانې کړې دي او د هغې نه پس د حضرت علی نه پس حضرت معاویه رضی الله عنه حضرت حسن او بیا حضرت معاویه او بیا عبدالله ابن زبیر دی بادشاہ کړي دي په صحابو کې په مرګرو کې ویدا ورېرونو دې کې د عیسی علیه السلام شان نه کمیږي په دې ځان پوهې کې عیسی علیه السلام د خدای پیغمبرو جلیل القدر هغه ته چې کومه ډیوټي والا هغه کړی دی خو زمونږ د پیغمبر ډیوټي لږ زیاته ده چې ته به وادم کې او د بچو چل بم خلقو ته ښه او دارنګې نظام حکومت او سلطنت بم چلے یوازې پیغمبر نو ورسره بادشاه مو فیصلې هم کړي دي او خشته ښکلي نظام او قانون یې مونږ ته پرېښی دی نو د سیرت د تقریرونو د جلسو یو فایده خو دا چې د پیغمبر علیه السلام د تاریخ نه به لږ ډېر خبردار شي دویمه فایده څه درو د هغه عظمت په دې پړه کې کښېني چې واقعي زمونږ پیغمبر څومره لوی سړی لوی شخصیت و دا به دې پړه کې کښېني او دا حقیقت دی چې حضور پاک له الله ډېر لوی خصوصیات ورکړي دا په مخ د ځمکه د ډېرو خلکو نه د حضور پاک لوی او د اسمات تر ننه پورې چا نه دي لیدلی عایشه بیبي فرمایي یو د اسمات لبلا وی بیا چې دی برادل زبا غزیته او د اسمات لاړم عموما نو ما به د پیغمبر علیه السلام او د اسمات چرته نه دی لیدلی او د اسمات ځای کې بدبویي وي وی هغې کې به خوشبویي وه وی یو ځل مې دې تپوس وکړه د الله رسوله زه چې ستاسو د اسمات ځای ته لاړ شم نو هلته نه بدبویي محسوسوم او نه ستاسو د اسمات وینم وی ته نه خبره عایشې چې د پیغمبرانو د اسمات ځمکه ځان ته راکاږي ځمکې جذب کوي او د پیغمبرانو د اسمات داسې مثال دی لکه د جنتیانو د جنتي چې ډېر خوراک وکړي نو د هغه خوراک د اعظمي نه بدبویي شته او نه په هغه بدبویي څوک پوهېږي نو د پیغمبر خوراک دا چې دی وکړي د بدبویي په شکل د پیغمبر نه خارجېږي یو ځل حضور پاک مبارک په یو کنډول کې د شپې واړه بول کړي واړه باول چرته په پیغمبر علیه السلام د خېټې درد نه راغلی د خېټې درد دا په هغه چا راځي چې خوراک ډېر وکړي او یا بې اعتداله خوراک وکړي او یا څښاک خوراک وکړي د خېټې درد نه دی راغلی یو ځل یو دسمات یې وکړه د کوټې یو دسمات یې په کاسه کې شپه وه یو بیبي وه د هغه تږې شوې وه د هغې دا خیال نه و چې دا کوټه یو دسمات یې د نبي علیه السلام هغې پې ګومان د اوبو وکړو تیاره مې هغې وڅښلې سهار حضور پاک تپوس وکړو وایي زما او دسمات یې په هغه کنډول کې هغه بیبي وایي خو ما څښلی دی وایي خطا باندې به تر مرګه پورې د خېټې درد نه راځي دا د حضور پاک
دا دسمات دی برکت او چې بیبیس کا نو دسمات کډیر وخم کې دی بوی کوي که نه کوي ناغی بدبوی نه کوله خوشبوی کوله ځکه هوا بیبیس کلی نه دی یو خاصیت لاړې مبارکې خاص عجیبه خاصیت لري چې کله به اوبه نه وي او کوی به وزنځېد نو حضور پاک به خپلې لاړې مبارکې په کوی کې وغورځولې نو هغه کوی به داسې دغه به جوش به یې وچینو چې به بیا نه تشېده دی د لاړو مبارکو برکت یو ځل بی فاطمه کرالله نو حسنینو کې یو ماشوم هغه جړل د لور نه یې تپوس وکړ بچې دا ماشوم ولې جاړي وی دا وګېرې وی ما لی راوله نو نبی علیہ السلام لی راوست نو حضور پاک خپله جبه مبارکه راوویسته او دا ماشوم په خوله کې کېښوده وی زه فاطمې وی تر مرګه پورې به په ده بیا لوږه نه راځي او نه به دې د لوږې د لاسه وجاړي دا د حضور پاک د لاړو مبارکو هغه برکت خوله مبارکې خوشبوی او خوشبویي به یې کوله زمونږ خوله څښابین کوي په صابون به یې دوه ځله به یې په یو ځل هم کار نه کېږي او د هغې خوله مبارکه خوشبویه وه په کومه لار چې به ته په هغه لار به یې خشته ښکلې خوشبویي پرېښوده او صحابو ته به پته وه چې نبي علیه السلام په دې لار تللی دی د هغې د خولې مبارکې د خوشبویۍ د وجې نه زمونږ وینه نجسه ده پلیته ده او د حضور پاک مبارکه وینه پاکه وه عربو په دې وجود نه به یې پخکر باندې وینه ایستله یو ځل یې پخکر وینه وایستله او عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه له یې ورکړه وی دا یو سودا چېرته پټه کړه ابار ووت واپس راغی وی پټه دې کړه وی یو وی کم ځای دې پټه کړه نو خېټې ته یې لاسونی وي دلته مې پټه کړه هغه اغسکلې وه حضور پاک ورته غصه ونه کړه چې دا دې څه کړي دي بلکې وی فرمایل وی په کوم وجود کې چې زما وینه شامله په هغه د جهنم اور حرام دی دی د وینې مبارک خصوصیت مونږ چې نوکان پرې باخوی وغورځه قسم په خدای د حضور پاک نوکان مبارک صحابه ځان سره ساتلی حضرت امیر معاویه رضی الله عنه د حضور پاک نوکان مبارک وسره چې کله مړ کېده وصیت یې وکړ وی الله ته به مخامخ کېږم چې ما سره به الله څه کوي وی چې زه مړ شم وی د حضور پاک دا نوکان به راوالی او زما په دې شونډو او زما په دې بریتو دې پوزې سره خوا کې به یې ماته کېده ممکن ده چې د حضور پاک د دې مبارکو نوکانو د برکت نه الله زما لحاظ وساتي او ما بچ کړي حدیث کې راغلی دی ابو داود کې ذکر درته وی عائشہ صدیقه فرمایي وی بعضې خلقو سړو به خپله ښځه قصدن لویو سړو له لېږله دا هغه زمانې چې کوم لوی چودري به او لوی مالدار به هغه له به یې ښځه ولېږله وی ده ته ورسره بدعملي وکړه وی چې زمونږ په نسب کې د هغه سړي بچی پیدا شي دا څومره جهالت په ابو داود شریف کې شته خپله ښځه دا څونه بېغیرتي ده دا به یې ولېږله وی لاړ شه پلانکي سړي سره بدعملي وکړه بیا به ورته دې نه نږدې کېده چې هغه بچی به ښکاره شو وی چې دا زمونږ نسب کې د بل نسب ښه نسب راشي داسې خو به نن سبا چې د څاروو سره او ګډو چیلو سره او غویانو سره خلک کوم کار کوي دقه چل به دې خلکو کو د دواړو جهانو مبارک سردار خدای پاک راولېږه د هغه خلکو نه کم شخصیات جوړ کړل وګورئ تاریخ کې د هغې مثال به پیدا نه شي داسې هستی ته جوړ شو بدعملی ختم بدعملی خو څه کوي چې ښځو ته نظر ختم شي ښځو ته به یې کتل هم نه دقې خلکو حضور پاک ته وی د الله رسوله وی مونږ ځان مکمل د دې خواهشاتو نه نه خلاصو وی نه داسې به اوس نه کوې ښځو ته نظر یې کم ځای کو لاس ورول خو وروستو خبره ده دا کې خو څه کوې چې پردي حق ته ګوتې به یې نه ورولې داسې شخصیات ته جوړ شو دا د چا د برکت نه دا د حضور پاک د برکت نه دا فکری تقاضا دروم چې د چا کمالات خلقو ته ښکاره شي نو هغه سره نفسیاتي او فطري د خلقو مینه پیدا کېږي نو دا علما ذکر کوي چې د حضور پاک سره
فطری او نفسیاتی د انسان محبت قائم شي او مینه پیدا شي او د نورو خلقو د لویو خلقو عظمت تړنوځي او د حضور پاک عظمت په زړه کې واقع شي، نو بیا به څه کېږي چې مینه قایم شي. بیا د مینې یو څو تقاضاګانې دی، هغه درته ذکر کوم. یو د مینې تقاضا ادب دی، ادب د حضور پاک ادب کول. او د مینې بله تقاضا تابعداري ده، اتباع کول. نو نن درته دا ړومبی تقاضا ذکر کوم چې هغه ادب او احترام دی. دا ما چې کوم آیتونه ستاسو مخکې ولوستل، په دې کې رب العالمین د حضور پاک د آدابو ذکر کوي. یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان خاوندانو، لا تقدموا بین یدی الله ورسوله، د الله او د رسول نه به مخکې کېږئ نه، چې د الله حکم او ته د هغې نه قدم مخکې لاړ شي چې نه دا نه منم، هغې ته سپک وګورې او خپلې خبرې ته په دروند نظر وګورې. د رسول الله خبرې او ته ترې قدم مخکې والې چې نه دا خو فرسوده خبرې دي او دا خو د 1400 کالو زړې خبرې دي. نن خو نوې تهذیب دی، زما دا خبره ښه ده، معاشرې له زما دا خبره برابر ده. وی واتقوا الله، الله نه ویرېږئ. ګورې د خدای او د رسول نه ښه خبره نشئ پیدا کولی، او د خدای او د رسول نه ښه قانون نشئ پیدا کولی، او د خدای او د رسول نه ښه اخلاق نشئ پیدا کولی. د هغې نه ګام موچتوئ، الله نه ویرېږئ. او الله اوریدونکی دی او د علم خاوند دی. که داسې ګډې وډې خبرې م د خولې نه ووتې نو الله اوري او خبرېږي، الله به د هغې سزا درکوي. زما ورونو، د حضور پاک مبارک د عایشې بیبي په کوټه کې دفن دی، او ورسره خوا کې حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما دفن دي. دا هغه زمانه کې د جومات نه د عایشې بیبي کوټه بار وه، کور بار و، خو یو کړکۍ جومات ته اوتې وه، نو حضور پاک به د هغې کړکۍ په ذریعه جومات ته تشریف راوړه. بیا یو بادشاه د عبدالملک ابن مروان زوی ولید نوم، هغه په 80 هجرۍ کې د پیغمبر علیه السلام دغه کوټه مبارکه عایشه بیبي بیا وفات شوې وه، او دا درې واړه پکې دفن دي، حضور پاک او د هغه نږدې ملګري. نو دا کوټه په جومات کې شامله کړه، او حالانکه خلقو ډېر زیات د خفګان اظهار وکړه چې دا جومات کې داخلول نه دي پکار. حضور پاک د وفات په وخت کې په دې مرض کې فرمایلی وی خدای دې په یهودیانو په عیسایانو لعنت نازل کړي. دا خیر یې وکړه، وی هغې د خپلو پیغمبرانو قبرونو ته سجدې کړې دي. پام کوئ، ګورې زما قبر ته سجدې ونه کړې او زما د قبر نه جومات جوړ نه کړې. عایشه بیبي فرمایي وی که دا یره نه وي نو ما بیا دا قبرونه درته ښکاره کړي، خو یریږم چې څوک به د سجدې ونه کړي او څوک یې جومات جوړ نه کړي. نو چې هغه دا کوټه مبارکه په جومات کې شاملوله، نو علما پې خفه و، خو بادشاه زبردست و، جابر و چې د هغه مخکې غږ نه شو کولی. بیا د عمر ابن عبدالعزیز زمانه راله، نو دغه کوټه 15 ګوټې جوړه کړه، 15 ګوټه. یو دیوال چې دا د کوم طرف نه خلک سلام کوي، نو دا نیغ دیوال دی، او جومات طرف ته چې کوم دیوال دی هغه هم نیغ دی، او بقیت سیف ته چې کوم دیوال دی هغه هم نیغ دی، او چې کوم دا بل طرف ته دی د جومات دی مخامخ سیف ته، نو دی بیا داسې راوستی دی، نو یو ګوټی ته جوړ کړی دی، مخمس ورته وي 15 شکله 15 دیواله تاو کړل. نو ما نه یو عالم تپوس وکړ، ما ته وی دا ولې؟ وی دا مخمس دا 15 ولې دي؟ کوټه خو د 4 دیوالې وي او دی 15 کړي، دا ولې؟ نو دا ما ورته جواب ورکړ، مې عمر ابن عبدالعزیز عالمانو ته وی چې دا 4 دیواله کونه چې 4 ګوټه شي، 15 ګوټه کوي چې د بیت الله سره تشبیه ختم شي. بیت الله 4 ګوټه دی، دا هغې خلک طواف کوي. نو دا دې دا یو کونه به اوږده کړو، 15 ګوټه به یې کړو چې هسې نسه به څوک طواف شروع نه کړي او د بیت الله مشابه نه شي. د هغې نه پس یو بل بادشاه تېر شوی دی، سلطان اشرف، هغه ته ګیر چاپېره د اوسپنو غټې غټې جنګلې ته وکړې وي، او دا آیتونه د حضور پاک په هغه روضه مبارکه د پاسه لیکلي دي، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله
اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. دا پہ بر لکلی شوی دی چې د حضور پاک په مخ کې به اوچتې خبرې نه کوي، او چې څوک د حضور پاک په مخ کې ټیټې خبرې کوي، ښکته خبرې کوي، رو رو خبرې کوي، دا د زړه متقیان دي. د دې زړه کې تقوا پرته را پرهیز پکې پروت دی، د حضور پاک احترام کوي. نو چې څوک د حضور پاک په مخ کې ټیټې خبرې کوي، چغې نه وایي، شور نه وایي، دا هغه خلک دي چې زړه تقوا یې پرته ده، زړه کې یریږي، احترام کوي. دی له به خدای پاک لوی اجر ورکوي او الله به ګناهونه بخي. یو پدایت لیکلی شوی دی او یو دا بل آیت لیکلی شوی دی دا چې یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول، چې د حضور پاک مخکې به چغې نه وهئ. نبی علیہ السلام مبارک سره حضرت ابوبکر او حضرت عمر فاروق هم پراته دي. نو سړی وایي دا دواړه ډېر خوش قسمته دي چې د حضور پاک په ګاونډ کې پراته دي. دا لویه خوش قسمتیا ده. حضرت عایشې بی خوب لیدلی، وی خوب مې ولید یو سپومۍ د اسمان د نیمې ته راغله او ډېره لویه رڼا یې وکړه او زما غېږ کې را پرېوته. وی بیا مې بل خوب ولیده چې یو بله سپومۍ نه هم په دغه خوب کې مې بیا ولیدل یو بله سپومۍ راوچته شوه او د اسمان د نیمې ته ورسېدل او دا دنیا روښانه کړه او زما غېږ کې را پرېوته. وی بیا مې بله درېیمه سپومۍ ولیدله، د اسمان د نیمې ته ورسېدله او ښه رڼا یې وکړه او زما دې غېږ کې را پرېوته. نو پلار ته الوی حضرت ابوبکر صدیق ته وی بابا داسې خوب مې لیدلی دی. غږ یې ورته ونه کړ. چې کله حضور پاک وفات شو او د عایشې بیبي په کوټه کې دفن شو، نبی ابوبکر خپلې لور ته وی عایشې ته یا بنیه، ای بنیته، ای زما لورې، هذا احد اقمارکې، دا د هغه یوه سپومۍ وه چې ستا کوټې ته راغله او یوه ترل آخرین او دوه نورې وترل اخرین، هغه دوه نورې سپومۍ به دې ان قریب وویني. نو بله سپومۍ حضرت ابوبکر صدیق وه او بله سپومۍ حضرت عمر فاروق وه. دا لوی منقبت. د یو عالم د پیغمبر علیه السلام په ګاونډ کې د حضرت ابوبکر او د عمر فضیلت ذکر کو چې دا ډېر بهتر دي ځکه د حضور پاک په ګاونډ کې دفن دي. نو یو شاګرد پاسېد، وی صاحب د حضور پاک په ګاونډ کې چې څوک دفن شي نو د هغې څه فضیلت شته؟ هغه عالم ورته وی لنډ جواب درکړم کوږد؟ وی نه لنډ جواب راکړه. نو د عالم ته چا ببوزې وه، دا پکینی د لس ببوزې دی ورته وه. نو هغه عالم د هغه سړي نه تپوس وکړه د هغه طالب نه، وی دا ببوزې چا ته والي کېږي؟ وی دا صرف تاسو ته والي کېږي. وی صرف ما ته وی یو او وی هوی تاسو ته در رسي که نه؟ وی یو صاحب چې داسې تاوی را تاوی نو مونږ ته هم فایده را رسېږي. وی دغه رنګې رحمتونه په حضور پاک را ورېږي، وی ګاونډیانو ته فایده رسېږي. او چې څومره درود شریف خلق وای او دا هغه درود شریف برکتونه او دا غي فضیلتونه حضور پاک ته بالخصوص رسېږي، خو لکه د ببود شان ته هغه هوا برکتونه دواړو ګاونډیانو ته رسېږي. نو په روزه مبارکه دا آیتونه لیکلي دي او د دې مقصد سره چې د حضور پاک احترام وکوي او قدر به کوي. د بنو تمیم یو قوم راغی، هغوی خو نه پوهېدل، د بهاره راغلل، د بهر نه به دا بانډیسیان خلک راغلل په ادب بنو خبر. هغوی پې دا ګمان وکړه چې لکه عام انسان ته څوک اواز کوي نو اواز یې ورته وکړه، یا محمد اخرج الینا، اواز یې ورته وکړه اے محمد صلی الله علیه وسلم، مونږ له روزه ده، مونږ در سره کار دی. لکه اوس چې څوک راشي یو ملګري ته دیوال نه هغې غاړه اواز وکړي، هغې نو خبر چې داسې خو ویل نه دي پکار. نبی علیہ السلام مبارک ولره ووت، فوراً قرآن شریف کې الله دا آیت نازل ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، چې څوک د دیوال نه هغې غاړه درته آوازونه کوي نو دا نه پوهېږي نه پوهېږي، دا لا خبر نه دی، خیر دی. دې د آدابو نه برورو خبرېږي. لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، چې څنګه یو بل سره چغې وهئ نو نبی علیہ السلام سره به داسې اوازونه نه کوي.
دے یو ادب و احترام دے. مونگ یو بل توایو اے فلان کیا، اے زیدہ، اے عبداللہ، اے سعید، دا چغی حضور پاک تب پدا سے پناوا آوازونا نکے. قرآن شریف تو گو رہے آدم علیہ السلام تا خدای پنوم آواز کرے دے، یا آدم اسکن انت و زوجکا الجنہ، یا آدم اے آدم. نوح علیہ السلام تے پناما آواز کرے دے، یا نوح احبت بسلام مننا و برکات، اے نوح دے کشتے نکوز پر سلامتی و پر برکتن. ابراہیم علیہ السلام تے پناما آواز کرے دے، ان صدقت الرؤیا یا ابراہیم سنگ دے، ان صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اگر تے پیا ابراہیم آواز کرے دے. پا موسیٰ علیہ السلام تے پیا آواز کرے دے، ما تلک بیمینک یا موسیٰ. عیسیٰ علیہ السلام تے پناما آواز کرے دے، یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ. اور طول قرآن دا اول نا آخر پورے لٹوے نبی علیہ السلام تے پنامنم ندے غشت آواز سارچی آوازی ہوتا کرنے دا نشتا دا دی یا ایوہ الرسول، یا ایوہ النبی، یا ایوہ المزمل، یا ایوہ المدثر، یا ایوہ الذی نزل علیک القرآن. دا سر صفت آواز شوئے دی. یا ایوہ المدثر اے سادر غستون کیا، یا ایوہ المزلمل اے زانران غختون کیا، یا ایوہ الرسول اے زمان کلی پیغمبرہ، یا ایوہ النبی اے زمان کلی پیغمبرہ. دے سر آواز شوئے دی. نو سنگ چی منگ یو بل سر پا معاشرہ کی پنوم آواز کو دقا سی پنوم آواز بددوار و جہان و سردار تا صحابہ و نکو او اللہ پہ خپم شوی دا سے بنوائے وطا احترام بکوے ادب بکوے رنو. نو یو خدا شوا دویم چی حضور پاک ادی را پاسوے بنا دے دویم ادب و احترام دے. بخاری شریف کی حدیث یو صحابی فرمائی ویچے حضور پاک بکل ادو منگ بنا پاسو ولی بنا پاسے یو خدا غب احترامی دا او بل ممکن دا چی پر خوب کی وطا وحی رازی دکا دیر کرتا با حضور پاک تا پا خوب کی وحی رات لا ظلب بیدار و سترگی بے ادیوی نبی پاسے. پا یو موقع نبی علیہ السلام مبارک حضرت بلال رضی اللہ عنہ مقرر کی دا شپی خیری وقتو ویتا مونگ لساوکے کوا چکل سابارو خیجی مونگ منزل را پاس ویخا ویتا بام را پاسو. نبی علیہ السلام سرا صحابہ اکرار مودشو خدای بلال لم خوب وروزتو دی مودشو. نو روخت حضرت عمر دا طولو نمخ کے پاسے نو آواز دیر درونو غٹو اغوی اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی علیہ السلام دا اغا پا آواز را پاسے اے بلالا چرتا تک تاچوی دبا پاسو دا خدای رسول چی کم ذات تو دکڑوی نو زیمو دکڑم. نو گورا پاساو بینا حضور پاک ذکر بے شروع کر اللہ اکبر بے ہوئے نو حضور پاک برا بیدار شو. لخ پینا بینا لقاو چی پاسا لاس پینا لقاو چی پاسا آواز بے ورطنہ کو چی پاسا دا حضور پاک بے احترامی دا او دا حضور پاک باغی دیر لی قدر و دیر لی عزت بے کھو. نو دا محبت او دا من تقاضا دا چی منگ با دا حضور پاک سر من کو عزت بکو احترام بکو او بیادبی بنکو. دا آیت کی نازل شو یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی چی دا پیغمبر دا آواز نو آواز نو چتاوے ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض او دا سی یو بل سر نیغ نیغ پزور خبر کوي دا بم نکوي ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون وی گوری عمل بم برباد شي او پزان بنی علماء لکی اذا پیغمبر علیہ السلام بیادبی دا عمل بربادی دا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دینا پس غلبو دون بغلیو دا دیر تیز آوازو چی خلقو بے تپوس کاؤ ویسا دا خبر خماو نرینا دون آواز چیت کر. او یو بل صحابیو اگا کور کے ناس جلل نراوتا حضور پاک یو دل تپوسو کو وی فلان کے نخکاری یو صحابی لار وی نبی علیہ السلام دی تپوسو کتخو نرازے وی زخو برباد شویم او تبا شویم یا سنگا وی ما آواز دا حضور پاک پا مجلس کی دا ما آواز اوچت نو ما دیر آوازو نکڑی دی او دیر اوچت خبری میں کڑی دی او اللہ وی چی چا داغی مخت اوچت خبر اپنے عمل برباد دی نو دا ما خوار سے برباد شوی دی
نبی علیہ السلام ته چې الو یغي ورپسې بیا ستا دې ولېږه وی نه راځه خیر دی دا قصدن چې څوک چغې وي اوچت اواز کوي لکه باید سړی په زوره زوره خبرې کوي او مقصد یې د دې بل بېعزتي وي او چې څوک غیر اختیاري اواز اوچت شي نو په هغې نیوکه نشته دې نه علما دا معلوموي چې د مور او پلار په مخ کې به مو اوچتې اوچتې خبرې نه کوي او د استاد په مخ کې به مو اوچتې اوچتې خبرې نه کوي دا ګناه ده نو د پیغمبر علیه السلام به ادب او احترام به کوي عزت به کوي او د هغه د خاطره د هغه د کلي به عزت کوي او د هغه د ګاونډیانو حضرت عباس رضی الله عنه یو ځل حضور پاک له راغی وی صاحب وی زمونږ خلک قدر نه کوي عزت هم نه کوي حضور پاک فوراً په منبر کېناسته وی ای خلک واورئ عم الرجل سن و ابي وی تر د انسان داسې لکه د پلار غوندې وی که چا د عباس عزت وکړه زما عزت یې وکړه او که چا عباس خفه کړه زه یې خفه کړم او چا چې زه خفه کړم الله یې خفه کړه او چا چې الله خفه کړه قریب ده چې اور ته یې غورځوي د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه وه هغې اعلان وکړه وی خدای مو بخښه دا د جومات ته چې د چا ناوي دي دا بل طرف ته واړوئ جومات ته د کوټو اوبه بندې کړې ځکه د خلکو چې چا جومات سره دیوالو نو ناوه به جومات ته بهدله نو باران کې به جومات کې چقلې جوړې شوې وی دا بل طرف ته واړوئ نو ډېرو خلکو هغه ناوې واړولې او حضرت عباس رضی الله عنه د حضور پاک تره هغه ناوه نه واړولې حضرت عمر چې راغی وی دا یو ناوه پکې ولې پاتې ده نو ډاګې اوچته کړه هغه ناوې اخوا غورځوله وی زه ویم چې ویړوئ تاسو یې نه اړوئ جومات چا چقلو کېږي حضرت عباس ته چا وی عباس چې راغی وی هغه ناوه وی عمر فاروق په لرګي واله ویړوله وی ښې ونه کړل وی دا ولې تا نه اړوله وی دا حضور پاک مبارک په خپلو لاسو مبارکو دا ناوه ماله لګولې ده ما چې کوټه جوړوله دا ناوه د هغې لګولې ده حضرت عمر چې خبر شو وی عباس ماله راشه وی دا چا لګوي دا حضور پاک لګولې وه وی ځکه ما اخوا نه کړه دونه احترام به د هغې ناوې کو چې که نه ما حضور پاک لګولې ده ابې نه اخوا کوله وی ښه وی یو هله راشه وی حضرت عباس ما نه غلطي وشوه زه معافي غواړم امیر المؤمنین په خپله حضرت عمر وله خټه خوشته کړه هغه ناوې راواغېسته وی عباس زما په اوږو به ودرېږې او زه به دې اوچتوم دا ناوه واپس په خپل ځای لګې معافي غواړم وی نه داسې به وخېږم بره بیا ولګوم وی داسې کېږي نه د حضور پاک د مبارک لاس لګولې شوې ناوه مې غورځولې ده اوس به زما په اوږو درېږې لګې به د بره نه خو هم ناوه لګېدی شي خدا به کې خلق امیر المؤمنین داسې مه کوه حضرت عباس امیر المؤمنین داسې نه کو په پوړی به ورته ودرېږو د بل طرف نه به یې ولګو وی کېږي نه د حضور پاک د مبارک لاس ناوه مې غورځولې ده نو حضرت عمر ورته ټیټ شو او عباس یې په اوږو ودرېد او اوچت یې کا هغه ځای ورسو ناوه یې پرې واپس کېښوده دا د صحابه احترام او عزت و د پیغمبر علیه السلام د تره سره باران یو ځل نه کېده باران چې باران نه کېده قحط نو عموما به صحابه نبی علیه السلام ته شکایت وکړه صاحب باران نه کېږي نو هغوی به مونځ وکړه استسقا نو حضور پاک وفات شوی نو حضرت عباس یې راوسته او چې وی مخامخ یې ودرو وی ای الله یا الله وی مونږ به تا ته خپل پیغمبر پیش که نو وی فتسقینا تا به مونږ سیراب کړو په مونږ به دې باران وکړه او نن حضور پاک مبارک دنیا کې مونږ سره نشته نو نستسقیک بعم نبیک نو د خپل پیغمبر دا ترم درته مخامخ کړی دی الله په مونږ باران وکړه ګور الله دونه احترام کوي د حضور پاک د تره د پیغمبر هم درته مخامخ کړی دی خدای مونږ سیراب کا لاسونه یې نوښ کته کړه چې شین اسمان کې نور کې خدای ورېځ راښکاره کړه الله باران وکړه دا احترام دی زما ورونو د کلي به احترام کې د کلي د جومات به احترام کې یو سړي د مدینې منورې د مستو بېعزتي کړې وه وی د مدینې دا ماسته خو یې رامیشه تراوي حضور پاک یې په خوب کې ولید وی ښه چې زما د وطن مستو ته په سپک نظر ګورې دلته کیسه فورا زما د کلي نه وځه هغې غریب به ژړل یو عالم لبته بل عالم لبته دا خو مانه غلطي شوې ده
چا ورته ویل چې د حضرت حمزه رضی الله عنه د حضور پاک تر سید الشهدا په احد کې او داغه قبر سره وجاړه، الله به دې معاف کړي. داغه قبر سره لاړ او جړلې خوب کې چې د حضرت حمزه ولیده، وی نور به دې الله معاف کړي، خو د مدینه شریفې نه فوراً وزګنی د ایمان د وتو خطر دی، دونه احترام بکې د مدینه د خاور. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مدینه شریفې ته تلو، نو مدینه شریفې ته چې څنګه لاړ، یو ورځ به تېره کړه، نو وی ځم شاګردان ته راته وشو، وی صاحب ولې؟ وی بس ځم. وی خلق مدینه پسې ارمان کوي او بلار وځي پکې تېرئ او تر اغلی او شاګردان دې موږ د قدر عزت احترام کو ته واپس دې. وی بس زما څه ضرورت ته ځم. هغه مجبوره که یو ورځ بل تېره کړه، سبا بیا وی ځم، شاګردان بیا را جمع شو، بیا مجبوره که ورځ تېره کړه، بل ورځ بیا وی ځم، زما ډېره سخته مایوي. خیر څه مجبوري ده، موږ پورې باندې نور خلک خاندي. استاسو د امام او استاد په مدینه شریفه کې تنګ دی او خلک ارمانونه کوي د مدینه شریف، او ته تزي موږ د روزانه پاتې کوو، ته ځې موږ ته وجه ووایه چې ولې ځې. وی قسم دی چې مدینه شریفې ته را دننه شوی ما او دس نه دی مات کړی، یریږم چې اسې نه داسې ځای کې متیاز وکړم چې په هغه ځای د حضور پاک مبارک قدم لګېدلی. ما پرېږدی لږ باروزم چې په یقین سره هغه ځای ته ورسم چې ما ته په یقین معلومه ده چې حضور پاک دلته نه دی رسېدلی، نو اودس په مات کم واپس به راشه. اودس ماتې ګناه نه ده، صحابو نه دی کړی، تابعینو نه دی کړی، لیکن دا د هغه په زړه کې احترام او قدر د مدینه شریفو پروت. نو مدینه مبارکه د هغې احترام به م کوو د حضور پاک د مخ او د حضور پاک د برکت نه. یو ځل حضور پاک مبارک اعلان وکړه، فاطمه بضغه مني، فاطمه د ما د غوښې ټوټه ده، ومن احبها فقد احبني، چې چا دې سره مینه وکړه ما سره مینه وکړه، ومن ابغضها فقد اغضبني، چې چا دې سره بغض وکړه ما سره بغض وکړه، ومن ابغضني، او چې چا ما سره بغض وکړه یوشک الله ان یوقعه فی النار، قبل چې الله جهنم په اور کې وغورځوي. څلورم احترام یې سو چې په کور کې دننه اوازونه به ورته نه کوي چې بار روزه دی، بل احترام دی. او د هغه د کلي، د هغه د خاندان، د هغه د اولاد، د هغه د ملګرو دوستانو د ټولو احترام دا به خامخا کوي. مجنون متعلق نه وای، مجنون وای لقد امر علی الدیار دیار لیلا، وی د لیلا په کورونو مې چکر لګاو، اقبل ذل جدار و ذل جدار، وی کله مې دغه دیوال ښکل او کله مې دا بل دیوال ښکل. دیوال ولې ښکلی؟ وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار، وی دی دیوالونو باندې عشق نو، د دې مینه مې پړه کې نه وه، خو دیوال کې دننه چې څوک پراته دي او څوک موجود دي چې لیلا ده، د هغې مینه مې پړه کې پرته ده. نو د لیلا د محبت ته وجه به مجنون د هغه دیوالونه ښکلول د کلي، او د مجنون د کوڅو سپی به یې ښکلوي، د لیلا نظر پرې لګېدلی دی. نو موږ به د حضور پاک د مخه د هغه د کلي او د هغه د ملګرو د ټولو قدر او عزت او احترام به کوو. دا قانون او دا قاعده شروع. او چې څوک بې احترامي کوي سزا یې څه ده؟ قرآن شریف کې اللہ تعالیٰ سزا ذکر کوي، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ای پزان به خبر نه او عمل به برباد شوی تباه شوی به. شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه دا ډېر لوی سړی تېر شوی دی، د دارالعلوم دیوبند لومبی طالب پاتې شوی دی، لومبی طالب دیو د دارالعلوم دیوبند، او لومبی استاد محمود او لومبی طالب هم دیو محمود. د دوه محمودینو نه خدای پاک دا مدرسه روانه کړې او ډېر لوی خیر ته الله غشتی دی. په هر میدان کې مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه د شاګرد هغه نه الله څونه کار غشتی دی. مولانا حسین احمد مدني شاګرد هغه نه الله څونه کار غشتی دی. مشان ورشاد کشمیری رحمت الله علیه د شاګرد هغه نه الله څونه کار غشتی دی. مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه شاګردو هغه نه خدای څومره لوی سلسله روانه کړې ده او څومره لوی کار ته الله غشتی دی.
مفتی کی فیض اللہ سے بے شاگردوں داغنا اللہ سونا کار غشت رسونا بے استفتاگان و فتوے کتابوں نے غٹ غٹ لکلی دی نو شیخ الہند صاحب دیتا لی مدینی شریفی تا دیوی دا چی پکما کمرہ کی دیرام پکما کوٹا کی نوی چی منگ با ڈوڑای خوانا نوی دا ڈوڑای کا پوٹی بام دا کلکینا باغ غردول وی یو معشوم نیولی دا والا خبری مکوی برا چپ شے والو وی دا معشومان یو معشوم راتا او چی دا کلکینا بچا اخوا ڈوڑای غردولی وی اگا پوٹی بیرا غندول وی چی نظر میں وکوی چی دی جانو با سمر ٹکڑے غردولی لکا انسان ڈوڑای اخری و کم پوٹی غردائی وی دا غی معشوم با اگا پوٹی دا غندول وی زما پیسه لخپا شو چی دا معشوم خوڑی خشتخ کلی لکتے رکوٹے او دی دا پوٹی را غنڈی چی پدی بسکی غوالی اوڑی گڑو چیلولی اوڑی چلگولی اوڑی یو دل میں تپوسو کو بچی دلتا راشا دا پوٹی کی تر وزانا را غنڈی پدی سکے ای بابا دا کورتا اوڑو بچی کور پی سکے وی دا من خرو کنا ولی بچی ستاسو بل سے ذریعے نشتا وی ند یتیم امپلار میں مر دے او معشومان خویندی می دی او من طول واڑیو نابالغا او دا پردی دا کور یو دا مامور دا چا خدمتم نشی کولی با نو دا دقا دا اجانو پا دے کالکو گردم او چکم پوٹی اغی غردولی را غندوم او زان لے خوشتو پا دے اخپلا گزارکو بچے دا کم دے ذاتی وی دا مدینہ منوری نو ظلم پیسے دردو وی ماوتوی چی بچے وی میں چی دا معشوم خو بزایش دا چلویشی دی بسکی نبس ہنر زکی او نبس علم زکی دا خوب برباد شی لوپر بشی میں چی بچی او خبر در تکم زدا اندستانی او مدرسی نوم دیوبند تا بوری دلیلوی مدرسه نو بچی زبرزان سر بوزم او لکه د زوی غوندې به د خدمت وکم لوی به د کم د مدینې منورې د خاطره او سبق به در باندې ویم خشته ښکلی عالم بدن الله جوړ کړي دلته به ځایه شي او بیا راځه د خپل کلي ته چې خدای دله علم درکړي نو الله به دله عزت او مال هر څه درکړي زه مور سره د صلاح وکړه وی بکاکاجي مور سره به صلاح وکړم وی مور سره د صلاح وکړه مونږ به پلانکې ورځ باندې ځو نو کتلې نو ما سره به لاړ شي وی دا ماشوم لا وی په کومه ورځ چې زه راتلم دا ماشوم راغی وی مونږ اخري سلام وکړ چې اوس به ځو واپس وی دا ماشوم راغی وی ما ولید ما چې بچې مور سره د صلاح وکړه وی او کاکاجي مور سره خو مې صلاح وکړه مور درته څه وی وی مور مې وی چې دا بچې لاړ شه ورسره بالکل خدای بدن عالم جوړ کی او بچے که عالم دنه جوړم نشو خیر دستا دی یو کس د ډوړی نه خو بخلاص شم ګر دې نورو سره به ګزاره کوم مې بیا هم زړه خفه شو مې چې نه بچې تا نه به خدای ښکلی عالم جوړی او مور ته دې ووایه زما نوم پته هر څه وله ورکه زه به ستا داسې خیال ساتم لکه پلار چې د خپل بچي ځکه ته د مدینې باشندې په پلان کې وخت زه ځم راځه وی چې زه راسې روان شوم وی دا ماشوم یې رامنډه کړې ما دې کاکاجي له ودرېږه وی ودرېدم وی د حضور پاک روزې مبارکې د پاسه چې ګمبد دی وی هغې ته یې داسې مخامخ ګوته ونیوله وی ما ته وی چې ته ما کوم وطن ته بوځې هلته دا شته وی زه خو پوه شوم وی ما وی بچې که دا هلته وي نو موږ دلته څه کول دا خو هلته نشته دلته د ځکه ورپسې موږ راځو وی کاکاجي خفه کېږه ما عالم دم جوړ نشم پیسه دم نه دا ټوکړې به راغونډوم خو د دې ګمبد لاندې چې دا کومه خشته مبارکه ځمکه د روضه مبارکه را دې پرېښودو ته تیار نه ما ګوره دې ماشوم بچي ته وګوره او د حضور پاک قدر ته وګوره او د هغه د ګمبد قدر ته وګوره زما وروڼو د حضور پاک احترام د هغه د جومات احترام د هغه د دوستان او د ملګرو احترام حدیث پاک کې په خپله راځي اتقوا الله فی اصحابی اے خلقوی د خدای نه ویریږئ حضور پاک فرمایي د الله نه ویریږئ زما ملګرو پسې ګورې بد ردونه وایي
پام کوئے فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم وکتاسو کی یو کس د احد د غر عمر سره در خیرات کی د احد غر 2.5-3 میله کی غټ غر دی که د احد د غر عمر سره در ستاسو کی سو خیرات کی ما بلغ مد احدهم نو زما د صحابی د یوی چټاکه خیرات تم داغه ثواب نه رسی څومره لوی خدمت یې د حضور پاک کړی قسم په خدای سره حیران شي څومره مینه ور دي خلکو یو ځل جهاد له خلک دل یو ښځه او ماشوم بچیو چغې کړې په جړا جړا او الله ته لاسونه وکړل که یا الله زما ښکلی پیغمبر جهاد له روان دی او د دې ښځې خاوند په یو جهاد کې شهید شوی و الله زما دومره څوک نشته چې د حضور پاک سره جهاد ته لاړ شي خاوند مې مړ بچی مې نشته دا مطلب مې دی چې د حضور پاک باندې هسې نقشې لګي چې زما خاوند ورته مخکې ولاړ وي زما بچی وي چې هغه ورته سینه نیغه کړې وي نو حضور پاک باندې به تورې ورېږي او د غشو باران به او زما به څوک نی ورسره هسې نه ونه لګي زخمي نه شي خوږ نه شي جاړلی الله دومره څوک نشته چې د حضور پاک سره د هغه د دفاع دپاره میدان ته ولېږم دا ماشوم بچی هغې کې راواغېسته او نبي علیه السلام له جومات ته راغله حضور پاک له چې راغله ودرېده وی د الله رسوله زه د پلانکي سړي ښځی نبی علیه السلام هغه وپېژن چې هغه شهید شوی دی وی ما دا خپل بچی راوړی دی دا جهاد له ځان سره بوله ورونه کې تړلې ماشوم بچی وی څه دې ووې وی دا بچی مې راوستلی دا ځان سره جهاد له بوځه نبی علیہ السلام پریشان شو یہ خزی دماغو کی فرق لے کیسے چل دی وہ تے وی پدی بچی باز سنگ جہاد وی زما سوچتا نہ کن اور کاش چ خاون میں وی د سرت لے کاش چ بالغان بچی میں د سره میں لے گلے کاش چ رونه میں پلار میں د سره میں لے گلے اس میں نشتا او زما خپل زړه کیږي خو خزی تم پرې ریزان سره فخذ پابندی دا نو دا بچی بوز ځان سره وی پدی بچی باندې سوکم وی دا بچی سوکتا پا غش یا فتور اولی یو صحابی لے ورکا چی اغل لکا دا ڈال غندی تا تا دی نسی دی با لگی خودتا با بچ کیگی خپل معشوم بچی سرسونا خلق مینا کئی چی معشوم پا جڑاشی قسم دی چی علا مور پلار لے خوب نوردی دا صحابی لے ورکا دا نبا ڈال جوڑی ہوتا با پی بچ کئی حضور پاک دسترگو مبارکو نوخ کیو بیب دی او ډیره دوی وسوله وکړه خدای فکر مکوه تا دا بچی به خدای پاک لوی کړي او دی به د کافرو دپاره ډالي او دنه به خدای په جهادونو کې ډېر لوی خدمت والي او ته دی به سره خپل خاوند خدای جنت الفردوس ته داخل کړي دا محبت نو چې دې خلکو سره څوک مینه ونه کړي آیا هغه ایمان کې به فرقي که به نه صحابو سره به مینه کوي د حضور پاک ګاونډیان ادب احترام بکوي قدر بکوي او هغه جماعت ته چې څوک هم داخل شي که نه نو خلک یو هیبت غوندې په سړي راځي په خپله سړی نه غواړي چې مانه د جومات بیا ادبي شي د مدینې منورې کلي به قدر کوي حضور پاک مبارک چې کله هجرت وکړ مدینې شریفې ته حضرت بلال به جړل چې ناجوړه به شو نو جړل به حالانکه په مکه کې څومره ظلمونه ورسره شوي جړل به او خیرې به یې کړو یا خدایا ابو جهل تباه کې یا الله عتبه تباه کې خدای د مکې کافر تباه کې مونږ یې د ښکلې پاکې ځمکې نه د وبا ځمکې ته راوشړلو ځکه مدینه منوره کې بیماري زیاته حضور پاک مبارک دعا وکړه یا الله د مدینې دا وبا د مدینې نه لرې کې او اللهم حبب الینا المدینه كحبنا مکه او شد خدای مدینه مونږ ته خوښه کې او داسې راته خوښه کې لکه مکه چې مپخه او بلکې د هغې نه راته زیاته خوښه کې نو خوب یې ولید یو ببر سرې توره ښځه بد شکله مې ولیده چې د مدینې شریفې نه روانه شوه او جحفې ته لاړه صحابه ورته وی صاحب تعبیر یې څه دی وی الله د مدینې منورې نه وبا لرې کړه او جحفې ته یې ورسونه آب و هوا مزیداره شوه خوشګواره او خشته شوه
احد ته چې به کله راغی نو حضور پاک به فرمایل احد جبل هذا احد، دا د احد راښکاره شو. جبل دا یو غر دی، یحبنا مونږ سره مینه کوي او مونږ د احد د غر سره مینه کوي. نو زمارونو دا د حضور پاک سره مینه چې سړی کوي د مینې یوه تقاضا دا ده چې د حضور پاک ادب بکې او احترام بکې، د هغه د کلي ادب او احترام بکې، د هغه د ملګرو ادب او احترام بکې. عمر ابن عبدالعزیز ډېر زیات عادل بادشاه تېر شوی، ډېر عادل. او د حضرت معاویه رضی الله عنه او د حضرت علی رضی الله عنه منځ کې جګړې به ډېرې کېدلې. نو یو سړي د عبدالله ابن مبارک نه دا ډېر لوی د حدیث استاد دی، راغی نه یې تپوس وکړه، وی صاحب عبدالله ابن مبارک غوره دی او که عمر ابن عبدالعزیز غوره دی؟ عمر ابن عبدالعزیز وی صاحب معاویه صاحب غوره دی او که عمر ابن عبدالعزیز غوره دی؟ معاویه صاحب صحابي دی، عمر ابن عبدالعزیز تابعي دی، خو دې ډېر زیات انصاف د کړی دی په خپل دور کې. نو عبدالله ابن مبارک ورته وایي وی داسې خبره دې وکړه چې وجود دې راله غونې غونې کړه، دا ستا خبره وه. وی که ټوله دنیا د عمر ابن عبدالعزیز غوندې عادلانو نه ډکه شي، دا ټوله ځمکه، نو قسم دې د معاویه صاحب د هغې اس چې د حضور پاک سره په هغې په ملګرتیا کې جهاد کړی دی، د هغې اس د خپو دوړې ته هم نه رسېږي.